نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس طرف ته بخړه د مونږ کړی دی لیکن څوک هم دا سنت نه ګڼي ولې نبی علیہ السلام همیشه تر وفاته پورې نه دی کړی بلکې د مرګ نه مخکې دغه پرېږدي دا په منځ کې راپورېدی حدیثو کې شته دی د سجدو والا هم شته دی د رکوعاتو والا هم کې شته دی لیکن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه تر وفاته پورې نه دی کړی اخبار الفقهاء والمحدثین کې حدیث موجود دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کم چې د رکوعیدو روایت نقل دی راوي دی انس صحابي په خپله فرمایي وایي موږ په مکه مکرمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رکوعیدو کې تکبیر تحریمه کې لمونځ به شروع کړي په رکوعاتو کې به کول په سجدو کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو صرف د تکبیر تحریمه رکوعیدو پاتې شو باقي منسوخ وګرځېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریخي دی لہذا سنت نه دی لگا دغه سنت ویل په اصطلاحي معنی سره هغه غلط ویلي دی غلط دی نو اول شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار کړی هغه همیشه تر وفاته پورې کړی چې همیشه تر وفاته پورې نه کېږي سنت دی او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ضرورت د وجې نه کړی بلکې دا به په طور د عادت کړی یعنی د عادت په نبی علیہ السلام ضرورتن نه کړی عادتن به کړی که عادتن نه وي کړی سنت نشي ګرځي لکه تاسو وګورئ بخاري شریف کې حدیث دی کان یصلی فی النهار نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان کې لمونځ کوي قال قائما نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاري شریف حدیث دی په لار باندې وړاندې کړی حالانکه وایي عائشہ رضی الله عنها فرمایي تاسو ته څه په وجه نبی علیہ السلام په لار باندې وړاندې کړی په تاسو کې ورسته دی په حدیث کې څه قسمت ځان نشته د المؤمنین مطلب دا دی چې تاسو ته یو څه دا خبره وکړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تور د عادت وړاندې کړی دا دروغ او کوم حدیث کې انس رضی الله عنه بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام په وړاندې کړی دا مطلب دا د ضرورت د وجه نه ضرورت سره بعضی باندې مبارک کې تکلیف وکړي راستي شو یا نور وجوهات راغلي بیزار کی منځو لیکل ازي ګرم هغه بیزار چې خبر ته نشوي نو ډېر راغلي په تاسو ته او دې شکا چې د عمر د نبی صلی الله علیه وسلم کړي دا به عادت کړي مطلب ضرورت به نه کړي ورته څه شي نمبر 3 نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړي دا به نبی علیہ السلام د امت لپاره کړی خصوصیت علیه الصلاۃ والسلام باندې وی که چاته خصوصیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام او بیا سنت نشي ورته تاسو وګورئ نبی علیہ الصلاۃ والسلام په نکاح کې په یو وخت نه بیل امت لپاره جایز نه دي خالصتا لك من دون المؤمنین دا خصوصیت علیه الصلاۃ والسلام او د مؤمنانو لپاره اون د پاره سرور جایز دی نه په دغه لپاره جایز او دا درې شرایط چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو عمل کې بیا موندل شي دا عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ګرځيږي او په رسول الله ګرځي او دا قسم سوالات په بخاری شریف کې دا حدیث ته په وړاندې عمل لګي زور باندې ایمان لرو زه فرګړ زه صحیح ګړ خو عمل باندې نو کوم څه سنت دی نه دا یو خبره دویم نمبر زمون بعضی مالک دیتی او د فقهاو په حواله سره دی او زموږ تفصیلي خبره وکړه تاسو زین کې د مشکل لازم دنیا کې مذاهب سره موږ د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب دې ته ترجیح ورکړه د وجه سره فکر د امام شافعي رحمه الله مذهب باندې عمل کړی دی د امام مالک رحمه الله په مذهب عمل کړی دی د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب عمل کړی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب موږ ولې خوښ کړو ولې ژوند دی زموږ استاد کله چې سبق شروع شو کتاب موږ ته ایمان او کتاب په ور کې واسطه یو مصنف بسم الله ولې راوړه الحمدلله ولې مخکې کړو د دې زموږ علماء مدرسو کې په دې باندې وخت لګي دی بیا زموږ استاد ورته دوست به الحمدلله راوړې بسم الله ولې کړو بیا به تاسو ته ورسته الحمدلله ولې مخکې بسم الله ولې او بس خیر وکړه الحمدلله بسم الله ولې الحمدلله نو کوم د بل مذهب انتخاب کړی خو به وطن ته تاسو ولې دا ټول دی ولې ورکړو د دې دی ولې خدای سي اوس سوال
درېم نمبر د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب ته موږ تفسیر ډېرو وجوهاتو یوه وجه دا ده څلور امامان دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام احمد بن حنبل دا څلور امامان دي چې د هغوی مذاهبو تدوین شوی دی د امت الله تعالی د څلورو مذاهبو امامانو باندې راجمع کړی دی په دې کې یوه لویه وجه دا ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تابعي دی د صحابه کرامو شاګرد دی صحابه کرام یې پخپله کتلي دي باقي په درې امام ابو حنیفه نه علاوه په دې درې امامانو کې یو امام تابعي نشته ما تاسو ته امام مالک مراکب مخکې کاملون چې مخکې بیان کړی هغې ما په تفصیل سره بحث کړی چې امام ابو حنیفه رحمه الله صحابه کرامو سره ثابت دی بیا باقاعده امام